نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. دا سوره توبه دا لسمه سپارا او دریم رکوع شروع کیږي په دې کې الله سبحانه وتعالى فرمایي ما کان للمشرکین او نه دا کار د مشرکانو ای یعمروا مساجد الله چې جوړوي جمعتونو لرا مسجدونو لرا د الله کورونو لرا شاهدین علی انفسهم چاغي پخپل ردی گواہی ورکی پخپل ځانونو باندې بالکفر د کفر کافران دی او مسجد جوړي اولئک حبطت اعمالهم د دې خو ضایع شوی ټول عملونه ردی چای که جواتونه جوړي او کني عملونه کوي هر څه چې کوي وفي النار هم خالدون او په اور کې بدای همیشه سوځي. د دې لپاره علماء فرمایلی دي چې کافر هر څومره نیک کارو کې کاغه مسجدونه جوړ کی او کاغه لارې جوړ کی او کاغه کویانو کني او که هر څه چې کی کنه خیراتونه وکي نو شاید چې الله سبحانه وتعالى ضرور به هغه لدی دنیا کې راغي هغه خپل بدله خلاص کی او په آخرت کې داغي د پاره بس اور دی. الله پاک فرمایي چې همیشه به دی په دې اور کې. او علماء مفسرون هم دغه خبره لیکلي را چې دا کوم کفار او کوم یهودیان نصرانیان یا دا کوم په دنیا کې ښه کارونه کوي نو ته الله پاک د هغې سیله دلته کې ورکوي. تاسو ګورئ ډېر زیات مالداري خلک هندوانو کې وګورئ داسې په نسوارو کې وګورئ داسې یهودیانو کې وګورئ ډېر دولتونه الله ورکړي نو دی خیراتونه هم کوي او دی هم څه ناڅه درجه کې الله سبحانه وتعالی مني خو هغه سره شریکان جوړ کړي دي هندوان شو دی هم الله مني خو لیکن ایوه ته بګوان وایي او بیا ورسره شریکان جوړ کړي بوتانو ته سجدې کوي چې دی به زمونږه سفارشونه کوي چې څنګه د مکې معظمې هغه وخت سره مشرکانو کول او یا یهودیان دي چې هغه عزیر علیه السلام ته د الله پاک زوی وي او د پیغمبر علیه السلام نه انکار وکړو او سره د سمج بوج نه چې کوم دین د دین نه انکار وکړو او د دې د وجې نه هغه کافران پاتې شو یعنی اسلام رو نورو. نصرانیانو تم دا هدایاتو چې تاسو لم پیغمبر راشي تاسو به منئ لہذا هغه هم د دین انکار وکړو او د عیسی علیه السلام عبادت شروع کو چې هغه به زمونږ سفارش کوي او بس مونږ ټول جنت ته بوځي ځان سره. د دې د وجې نه الله پاک فرمایي که دی څومره نیک عملونه وکړي د دی عملونه خبط شوي دي ضایع شوي دي خراب شوي دي او دی به همیشه د پاره په اور کې وي. اوس الله پاک فرمایي انما یعمر مساجد الله آبادوی به جوړوي به مسجدونه د الله من آمن بالله هغه څوک چې چا ایمان وروړي په الله باندې ول یوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې او دې سره سره بل څه کار کوي اول ایمان دې شرط بیا په آخرت باندې یقین دی او دا د سيزونه چې کوم دی انسان د بدو عملونو نه منې کوي
چې د اول په الله باندې ایمان راوړو او بیا په آخرت په قیامت پر ورځ باندې یقین چې الله به را سره حساب کتاب کوي اوس د دې ژوند نو دی او بیا غلط کار نه کوي که چې د حساب کتاب دا وروسته لري کې نو بس بیا خدای سړي خپل مرضي ده بیا خو حساب کتاب شته نه نو چې حساب کتاب یو ځای کې نو خلته خو بیا ټول سروانی کړه په سر سره بیا د خپل منمانه ژوندۍ تیری مار داړم کوي غلاګانم کوي هر څه کوي تپوس نشته او چې تپوس کوم ځای کې وي نو هلته دا څیزونه کمي نو الله پاک د تپوس لپاره یوم الاخره یعنی د آخرت ورځې ښې د قیامت چې ورته مونږ وایو واقام الصلاه او دې سره سره به د منځونه به قایموي وآت الزکاه او ورکوي به ادا کوي به زکاتونه زکات به ادا کوي که په چا باندې فرض وي نو هغې به صاحب نصاب وي نو زکات به ادا کوي او مونځ خو به هر سړی کوي هغې کې نصاب نشته هغې کې غریب مسکین بیمار هېڅ هم نشته هغې لپاره هېڅ عذر نشته تر دې پورې چې ځانکدن در باندې راشي د مونځ دپاره هېڅ عذر نشته ولم یخشا الا الله او نه به یریږي مګر صرف د یو الله نه به یریږي د الله یره به په زړه کې وي هر وخت کوم کارم چې کوي نو د الله یره به په زړه کې وي چې الله پاک هسې نه راته په غضب شي لہذا د دې د وجې نه د غلطو کارونو نه اجتناب کوي او د ښو کارونو کوشش کوي فعسا نو ډېر زر به اولئکه دغې خلکو ته ان یکونو من المهتدین دی به الله پاک په هدایت باندې واچوي یعنی دا د هدایت یافته خلکو نه دي کوم چې دا کار کوي یا کولو والا جوړ شي نو که کوي د مخکې دا کارونه او داسې ایمان والا وي خو هغه خو هدایت یافته دي او که څوک داسې اختیار کوي نو هغوی به د هدایت یافته او خلکو نه شي یعنی دی ته به الله پاک هدایت د جنت لار به ورته اسانه کي او دی به دې وجې سره الله پاک بخشش هم وکړي اوس الله سبحانه وتعالی بیا مزید تفسیر سره فرمایي اجعلتم سقایة الحاج آیا تاسو ګرځولې دا خبره چې په حاجیانو باندې اوبس کوئ وعمارة المسجد الحرام او جوړول د مسجد حرام کمن آمن بالله لکه څنګه چې څوک ایمان راوړي په الله باندې یعنی برابر دی دا د هغه چا والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې یعنی په الله ایمان راوړي او په آخرت باندې وجاهد فی سبیل الله او جنگیږي په لار د الله کې اوس دلته کې الله سبحانه وتعالی وایي چې آیا دا برابر دي دا خلک چې کوم خلک یعنی وایي چې یعنی مطلب دا چې موږ جوماتونه جوړو دا د عباس رضی الله تعالی عنہ متعلق فرمایي چې دا آیات نازل شوی خدا اوس په ټولو خلکو باندې لاګو دی چې څوک کفارم وایي چې یاره مونږ مسجدونه جوړوو مونږ ښه کارونه کوو او موږ هغه کوو نو دا ټول خبرې دی دپاره دي چې دا که د دوی ایمان نه وي په ورځ د قیامت باندې ایمان نه وي او په الله باندې ایمان نه وي یعنی مسلمانان نه وي نو د دوی اسم قابل قبول نه دي دا همیشه په اور کې سوځي دویم نمبر خبره الله پاک دا فرمایله که چې د دوی څومره نیک کارونه وکړي نو چې هغه ته چا دا ووایي چې تا خو ایمان لا اظهار نه دی کړی ایمان دې راوړی نه دی نو هغه ورته وایي چې تاسو زمونږ خو غلط کارونه خو شمارئ خو لیکن دې ته نه ګورئ چې مونږ ګوره څومره غټ غټ کارونه کوو په حاجیانو باندې وبس کوو د الله په میلمانو باندې مفتي روباسو ولا غلامان مو مقرر کړي او نوکران مو ساتلي دي او ای د هغې په خدمت کې لګیا او دغه کوي او مسجد حرام کې کار کوو فرشونه پکې جوړو جومات تعمیر کوو د هغې دیوالونه دغه کوو او دا کوو هغه کوو نو الله پاک فرمایي چې آیا برابروي تاسو هغه خلکو لره د هغې شاید چا شانتي چې څوک په الله باندې په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړي او د الله په لار کې جهاد کوي دا دواړه برابر دي نو الله پاک اوس په خپله فرمایي لا یستوون عند الله دا برابر نه دي په نزد د الله باندې د الله په نزد دا دواړه برابر نه دي او نه برابر کېدی شي چې څوک په الله باندې ایمان ساتي او د الله په لار کې جهاد کوي او د هغې خلکو په نسبت
اوس که مسلمانان هم داسې وي چې یعنی مطلب دا دی هغوی د جومات خدمت هم کوي دغه هم کوي خو لیکن د الله لار کې نوځي او وي د هغې دغه وي ضرورت وي او ونوتو دغه وخت کې خو فرض جهاد کړه کوم وخت چې دا آیاتونه نازلېدل دا خو د فرض جهاد په باره کې الله پاک نازل کړي نو دلته کې الله پاک فرمایي والله لا يهدي القوم الظالمين او الله هدایت نه کوي قوم د ظالمانو ته کوم وخت چې جهاد فرض او هجرت فرض او د دې یو خپل وخت میعاد اب مخکې ان شاء الله تفسیر راشي اوس الله پاک فرمایي الذين امنوا هغه کسان چې ایمان وروړي دي وهاجروا او هجرت وکړو وجاهدوا او جهاد وکړو فی سبیل الله پلار د الله کې به اموالهم فمالونو سره وانفسهم او په خپل جانونو سره خپل مال راوایشتو د کورنه اسرا را پرانیستو توره راوایشتا غشي لیندا او ورسره مطلب ټول یو شی سامان خپل راوایشتو او د الله په لار کې وته او نن سبا مثال خو فوج ساتل لري خو کوي علاقه کې فوج نوي او مسلمانانو دغه شانتي اعلان وشي چې لکه د مسلمانانو ته خطر دی او کوم نه او ټول خلک روزي خدا سي علاقه واستن سبا آزاد علاقه نشته ضرور یو حکومت پښتا او پای باندې بیا یعنی فوج راي خپل یو جوړ کړي دی خپل یو دغه جوړ کړي نظم ضبط جوړ کړي دی د هر ملک خپل یو فوج دی او که فرض کړي چې فوج نوي او هغه خپل عوام ته بیا مسلمانانو ته په هغه وخت کې دا حکم وکړو ايام کول شي قدرت کې الله پاک فرمایي چې الذين امنوا کسان چې ایمان وروړي دي وهاجروا او هجرت کړي دي وجاهدوا او جهاد کوي فی سبیل الله بلار د الله کې به اموالهم وانفسهم په خپل مالونو سره او په جانونو سره ځان او مال دواړه پکې استعمالي اعظم درجات د دې ډیر لوی درجه ده عند الله پنځ د الله باندې دا د اوچته مرتبه خاوندان دي واولئک هم الفائزون او دا خلق خپل مراد ته رسیدون کی دی کامیابی ته رسیدون کی دا کامیاب خلق دي چې څوک دا کارونه کوي هر زمانہ کې چی یبشرهم ربهم کلام الله خو تر قیامت پورې زمانه لپاره الله پاک راوست دا چې موږ وایو دې مطلب دا چې 50 باندې دا خبره لاگو کیږي هغه دا خبرو باندې ایمان وروړي او دا څه وکړي او کدا څه ضرورت وی او نه کوي نو بیا به چې کوم دینو دې ګناګاریږي اوس الله سبحانه وتعالى فرمایي او زده خلقو لپاره دا الله پاک فرمایي چې دا کامیابی ته رسیدون کی خلق دی اوس الله پاک دا هغه د لپاره چې کوم بشارت بیانوي اې د لپاره چې کوم خوشخبری بیانوي هغه بیانوي یبشرهم نو دې خلقو ته چې څوک په مالونو په جانونو سره الله په لار کې جهاد کوي خو چې ایمان یې او پر ورځ قیامت ایمان وروړي یبشرهم ربهم برحمت خوشخبری ورکی دیتا رب دوی در رحمت د خپل طرف نه در رحمت منه دیتا ورضوان او در رضامندۍ خپل الله پاک زدا چې خلقونه راضی کیږي او رحمت په وري وجنات لهم فيها نعيم مقيم او د دې لپاره باغونه داسې وي چې په هغه کې به نعمتونه وي او همیشه مقیم قائم ته وي همیشه به دې پدې کې وي او دا نعمتونه بل دې ناغشت کیږي بیا نه لکه دلته دنیا کې خو یو نعمت سړي ته ملاو شي الکه شل کاله پورې تا سره دا بنگله وي بیا به سرکار ته واپس کوي چې ریټایر شي نو بیا سرکار ته پاتې شي ځکه بیا ځان له کور جوړ کړي خپه کړي بس سرکاري شي بس هغه سرکاري بنگلې پکې اوسېږي بیا نوکري ختم شي بس هغه ختم شي هلته به داسې کار نه بدا به د پسې ولي کړي شي دله به ورکړي شي خالدین فیها او وی بدای پدې کې همیشه ابدا نه مطلب دا چې همیشه ګوره بل بهورم پیولا ګورو چې یو خو بدای پدې کې همیشه وي او خو همیشه وي او بیا فرمای ان الله بشک الله چې عنده اجر عظیم
هغه ډېر لوی اجر ورکوي په دې کارونو باندې. په دې کار باندې الله پاک ډېر لوی اجر ورکوي. اوس الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم منی سی تاسو خپل پلارانو نیکانو لرا و اخوانکم اورونو لرا اولیاء دوستان ان استحب الكفر کچری اغی خوخ ساتی کفر لرا علی الایمان په ایمان باندې. دا هغه وخت کې ډېر داسې خلک وو چې یعنې د چا رور مسلمان شوی، د چا زوی مسلمان شوی، د چا پلار مسلمان شوی، نور ټبرې داسې وو، خو د هغې د وجې نه هغې هجرت نشو کولی، یا یعنې د مال د وجې نه نشو کولی، یا د دغې رشتو د وجې نه نشو کولی چې د هغې هغه رشتهداري نشوه پرېښوی. نو الله پاک دلته د هغې رده مو فرمایي. دا ابتدایي دور و که نه، ابتدایي دور. مونږ خو ماشاءالله اجتماعي طور باندې ټول مسلمانان یو، مونږ ته خو دین ډېر اسان دی. ګران خو هغه سړي ته دی که اوس هم په دې زمانه کې یو هندوی مسلمان شي نو هغه به دا ټولې خبرې به هغه سره پیش راځي. ښځه به هم پرېږدي، بچي به هم پرېږدي، پلار مور به هم پرېږدي، کور به هر څه به پرېږدي، هر څه به ترې لاړ شي، کنګال به داسې پاتې شي او د کوره به یې راوشړي چې څنګه صحابه سره شوي. دا خو مونږ ګوره شکر الحمدلله زمونږ پلاران نیکیان میاندې خویندې ټول مسلمانان دي. نو مونږ ته دا تکلیف دی رسېدلی او نه دا مونږ ته دغه شوی دی محسوس شوی دی چېرته. نو دلته کې الله پاک فرمایي چې که چېرې څوک داسې وي دا د هغه وخت خبره ده او اوس هم په دې زمانه کې که څوک ایمان راوړي نو دې خبرې ته نه ګوري، अब په دې آیات باندې عمل کوي. بیا لکه یو کافر که اوس په دې وخت کې ایمان راوړي نو هغه به بیا دې وخت کې دې رشتو مشتو ته به نه ګوري، دې مال دولت او دې څیزونو ته به نه ګوري. ایمان اصل دی چې همیشه کامیابي ده. الله پاک د هغې ذکر وفرمایلو چې دوی به په جنتونو کې همیشه دپاره وي. او ومن یتولهم منکم او وایي څوک چې ستاسو نه په دی کې دی چا سره یعنې ملګرتیا وکړي او خپل هجرت رستو کی یا خپل قربانۍ رستو کی ایمان رستو کی فاولئک هم الظالمون. نو دا ظالمان دي، دوی په خپل ځان باندې ظلم وکړو. ولې چې الله سبحانه وتعالی خو د ټولو نه بالا دی که نه، د هغه دین هم بالا دی. کله چې تا یو حق دین قبول کو نو بیا په هغې باندې عمل هم کې او په هغې باندې پوره ایمان راوړئ. اوس الله پاک فرمایي قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تاسو ته فرمایي که چېرې ستاسو پلاران او زامن و اخوانکم او رونه و ازواجکم او ښځې و عشیرتکم او ستاسو رشته داران ټول چې څومره دي تبر وغیره و اموال او هغه مالونه نقترفتموها او کوم چې تاسو ګټلې دي، کوم پیسې مو کومې ګټلې دي، و تجارت تخشون کسادها او هغه تجارت سوداګري چې د هغې د بندېدو نه تاسو یریږئ، و مساکن ترضونها او پرېښودو د هغه کورونو نه چې کوم تاسو ډېرې خوښوئ، هغه کورونو لره سهولتونو والا کورونه مو دي. احب الیکم تاسو ته زیات خوښ دي من الله د الله نه و رسوله او د هغه د رسول نه و جهاد فی سبیله او د جنګېدو د الله په لار کې د کافرانو سره د هغې نه ته زیات خوښ دي. دا څیزونه ټول ذکر کا الله پاک، د هر څیز ذکر یې وکړو. ګوره د پلارانو نه خبره شروع که پلاران، زامن، رونه، ښځې، یعنې رشته دارۍ، مال او چې کوم تاسو ګټلی دی او کوم تجارت چې د هغې
د بندیدونه او د ختمېدونه تاسو یریږئ او کورونه کوم چې تاسو ډېر سهولیت یافته جوړ کړي دي په سهولت پکې زندگی تېروئ دا ټول ذکر کا الله پاک او بیا ورپسې احب الیکم تاسو ته دا زیات خوښ وي من الله د الله نه ورسوله او د هغه د رسول نه وجهاد فی سبیله او د هغه په لار کې د جهاد نه فتربصوا نو انتظار کوي حتی یأتی الله بامره تر دې پورې چې راشي د الله حکم والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله لار نخي نافرمان خلقو تا نافرمانانو خلقو تا الله پاک لار نخي چې څوک دا سيزونه د چا په ایمان کې حائل شي او د دې د وجه نه د الله د لارې نه پاتې شو نو بیا چې کوم دی دا وی فاسقان دي د الله په نسبت باندې نو یو خدا آیاتونه د الله په نسبت باندې چې کوم دا کوم وخت دی د کوم موقع محل دی نو دغه وخت جهاد فرض وو کافرانو سره باقاعده فوجنو امیر المؤمنین په هغه وخت کې په خپل رسول پاک صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام موجود او هغه چونکې اعلان کړو نو هغه وخت حکم عدولی ډېر سخت جرم وو بیا د مسلمانانو یعنی خلیفګان راغ داغه یو خپل لغه جوړ شو بیا هم څه باقاعده فوج نو د تنخواه حساب کتاب نو دغه د مال غنیمت باندې به انحصار چې څوک بلاړه ای ته مال غنیمت ملایدو چې څوک بشل ګډ او څوک بدغه نو ای ودا عار غړلو چې یعنی ای ودا الله په لار کې نتل او بیا رورو وخت داسې تیریدو چې بادشاهت طرف ته خبر راغله نو بادشاهانو بیا خپل ځان له فوجونو ساتل مال غنیمت والا کیسه ختم شو مال غنیمت چې به کوم ملاو شو یعنی کوم مال به ملاو شو نو هغه به په خزانه کې جمع کېدو خو آی ته یو ترشده تنخواه ملاوېده فوج ته او دغه تنخواه باندې به بس د هغوی دغه و ګزرانو باقي چې کوم دی نو د حکومت کار و هغه به بس خزانه کې ملاوېدو هغوی به په نور کارونه هم چلول او دغه به هم پې چلول دا بس د هغوی یو خپل ذریعه وه بیا ورو چې په دغې باندې هم کار نه کوي بیا ټیکسونه ولګېده جزیه ولګېده په کافرانو کې اب هم راتله اب هم خزانه کې جمع کېده نو اوس باقاعده فوجونه دي د هر ملک او لہذا الله پاک سبحانه وتعالی چې کوم دی نو په ټوله دنیا کې دین هم عام کو اوس تقریبا 8 عربه آبادي د ټولې دنیا عربه او په دې کې تقریبا 1.5 سپو کم 2 عربه پورې مسلمانان دي مسلمانان ډیر شو ماشاءالله خو لیکن د هغې نه هغه خپل دین هم خطا دی که موږ تاسو سوچ وکړو ګوره څوک مونځ نه کوي مونځ خو څوک فرض نه ګڼي د ثواب کاري ګڼي او دلته الله پاک چې کوم آیات راوړی دی نو هغې کې دا فرمایلي څوک ایمان راوړي په الله باندې او بیا په ورځ آخرت باندې او ورپسې بیا د مونځ ذکر دی او بیا ورپسې د زکات ذکر دی څومره خلک دا چې دي چې هغوی خو بس ټوله ورځ د سهار نه واځي تر ماسخوتنه پورې کار کوي دوکانداري کوي څوک زمینداري کوي د مونځونو وختونه پرې راشي مونځونه ونه کړي نو څومره کوتاهي ده اوس دی ته به څوک یعنی دغه کوي یا دهاني کوي خو مسلمانان روڼه به ورته کوي که نه چونکې د جهاد سلسله مو تقریبا ختمه ده ځکه چې فوج دی اوس ستا د ملک فوج دی ای جنګېږي او خدای داسې وخت نه راولي که چېرې فرض کا بادشاهي وخت اعلان وکړي نو بیا ریزرو فوج چې کوم ریټایر فوجیان دي هغوی ته اوس هم پنشن میلاویږي هغوی بیا ځي که چېرې فرض کا هغوی نه هم بیا خبره پاتې شوه بیا به عام خلک به ځي ځوانان چې څومره دي دا بیا برتي کوي هغوی او بیا بوځي نو هغه خو به چلېږي لیکن د دین کار به څوک کوي ځکه چې په دې باندې خو نه څوک چاله پیسه ورکوي نه څوک ټکه ورکوي نو د دې دپاره د الله په لار کې د وتو دپاره د دین حق د زده کړې دپاره او د دین د زده کړې دپاره الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو دا یعنی فهم را کړی مثال په بچپن کې چا دین زده نه کو علم حاصل نه کو نو هغه چې بالغ شي کم از کم مطلب دی چې د تبلیغ دا کم نصاب د 4 میاشتې
دا ولګي څلور میاشتې. نو دې دا کوم بنیادی چې کوم دین دی نو دا زده کړي او بیا چې څنګه ترتیب بزرگان دین او علماء کرام تبلیغ مشرانو چې کوم ترتیبي خیر د هغې مطابق خپله زندګي به تېرو او هغه ترتیب سره به خپله زندګي لګو نو هغې سره به چې کوم دی نو یعنی معاشره کې به دا دین چې کوم دی نو دا پیلاویږي او ګناهونه به کمیږي او چې کله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سلسله بند شي نو بیا ګمراهیان زیاتې شي بدعات زیات شي او د دین چونکې پوهه ختمه شي څوک چاته خبره نه کوي ښې خبرو کولو والا څوک وي نه او د بدې خبرو نه منې کولو والا څوک وي نه نو برایان بیا پیلاویږي په ټول دنیا کې. د دې لپاره اوس دا کار چې کوم دی نو دا فرض کفایه دی یعنی دومره خلک په کار دي چې د دنیا د ټولو خلکو دپاره کافي شي. د دې لپاره اوس دا کوشش کول په کار دي چې بھئی څومره وختونه زمونږ او ستاسو نه مونږ ته په کار دي چې یعنې په دې کې هغه لګو روباسو د خپل وختونو نه کم از کم لسمه حصہ د خپل ژوند د الله په لار کې ولګو او دین په خپله مې زده کړو او نورو خلکو ته د دې دین د رسولو کوشش وکړو. الله سبحانه وتعالی دې مونږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي. یا الله مونږ ته زمونږ اهل عیال ته ټولو مسلمانانو انسانانو ته هدایت نصیب کړي. مونږ نه هغه کارونه واري چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي. په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان دي او یا الله د ټولو او بیماران دي مغفرت وکړي او وفات شوي دي مغفرت وکړي او څوک بیماران دي شفایاب کړي څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي د چا څه حاجتونه پوره کړي او یا الله مونږ ته هم دا راتلونکي منزلونه آسان کړي اخره خاتمه په ایمان کې او په آخر کې به دا عظیم الشان کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.